درود شریف وای. اللهم صل علی سیدنا نبینا محمد و علی سیدنا نبینا محمد و آله وسلم. اللهم صل علی حبیبک و رسولک. زما عزتمند مشرانو او ګرانو ورونو دوستانو، د لوی اختر ډومبۍ عشره ده. پرون نه د میاشت باقاعده شروع شوې ده، نو د لسمې د اختره پورې دې ته عشره د ذوالحجې وایي. خدای پاک په قرآن شریف کې په دې شپو ورځو قسم خوړلی دی. خدای وایي والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قسم می دی په سبا د اختر د لوی اختر او په دې لسو شپو ړنګو د لوی اختر او په 11 او 12 خدای چې په یو څیز قسم خوري نو د هغې څیز اهمیت ته او قدر ته او لویې ته پکې اشاره. خدای خو د مخلوق قسم باندې چې قسم خوري نو د خدای قسم خو د مخلوق په شان نه دی. مخلوق چې په یو څیز قسم خوري نو امید د خیر او د شر د هغه نه، د دې وجه نه په بل چا قسم خوراک بند دی مخلوق لپاره بغیر د خدای د ذات. او خدای پاک چې قسم خوري په خپل مخلوقاتو نو د هغې څیزونو اهمیت ته، د هغې عظمت ته، د هغې لویو فیدو ته اشاره کوي. او کله ته علما تعبیر په قسم نه کړي، دې ته واو د استشهاد دی. وی دا شپې ورځې زما د عظمت د لویې نښې دي. د دواړو جهانو سردار وایي علیه الصلاة والسلام چې دې ورځو شپو کې عبادت ته د یو ورځو شپو عبادت نه رسي. هر عمل چې په نوره موده کې وکړي هغه د دې ورځو عمل ته نه رسي. نه روجې رسي، نه ذکر رسي، نه نفل منځونه رسي، نه صدقې رسي. په دې ورځو شپو کې چې څوک ذکر وکړي، څوک روجه ونیسي، څوک صدقه وکړي، څوک بل عبادت وکړي، هغه د باقي ورځو په نسبت خدای پاک اوچت کړي دي. یو عمل هم دې ته نه رسي. یو صحابي وي قربان جهاد هم د دې ورځو عمل ته نه رسي، وی جهاد هم نه رسي. البته هغه جهاد چې یو مجاهد جهاد له لاړ شي او هغه جهاد کې ځان هم قربان کی او مال هم قربان کی او کور ته اسرا نشي، دغه جهاد به غوره دی. او باقی جهاد چې فرض کفایي وي هغه د دې ورځو عمل د هغه جهاد دم زیات دی. خدای دې ورځو کې تکبیرات مقرر کړي، دې ورځو کې د عرفې روژه راوستې ده، دې ورځو کې قرباني راوستې ده. سړی چې دا ورځې روژې ونیسي نو د هغې ثواب بې اندازې زیات دی. د عرفې د روژې متعلق یوازې وایي چې د عرفې د ورځ روژه د 2 کالو ګناهونه معاف کوي، او د عاشورې د ورځې روژه د 1 کال ګناهونه معاف کوي، د تیر کال. نو زمونږ عالمان وایي دا فرق پکې ولې دی چې د عرفې د ورځې په روژه نیول د 2 کالو ګناهونه خدای معاف کوي. تیر کال او راتلونکي هغه ګناهونه چې د انسان د حق سره تعلق نه لري، د خدای سره تعلق لري، او په عاشوره 1 کال معاف کیږي.
نو زمونږ عالمان وایي عرفه خدای پاک زمونږ امت له ورکړې ده او زمونږ د حضور پاک د برکت خدای راکړې ده او عاشورا حضرت موسی علیه السلام له خدای ورکړه او د هغې د برکته بهتر ورځ ده نو زمونږ د پیغمبر شان او درجه او برکات خو د هر پیغمبر نه زیات دي نو خدای پاک په دې روژه 2 کاله ګناهونه معاف کوي ځکه دا زمونږ د امت خصوصیت او د عاشورې په ورځ 1 کال ګناهونه معاف کوي خدای قرآن شریف کی وای چې خدای یاد کې په دې خاص ورځ کې واذکر الله فی ایام معلومات هغه معلومه روزه چې خدای وای خدای پکې یاد کې هغه د الله سورۃ د ذوالحجې دی د دې د یوې شپې تهجد د 1 کال د تهجد سره برابر دی او د دې یو ورځ نفلی روزه د 1 کال نفلی سره برابر دی هر عمل په دغه درجه اوچت د عرفې پر ورځ به تکبیرونه هم شروع کیږي او د عرفې روژه هم سنت ده اب دلته کې د جمعې په ورځ راځي نو جمعې په ورځ هسې بختوره ورځ ده او چې عرفه وي نو هغې کې روژه نیول سنت دي او د عرفې د سهار نه به تکبیرونه شروع کیږي د هر جمع مون پس 3 ځله ویل الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد د څلورمې ورځې د اختره پورې یعنی 14مې د مازدیګره پورې چې مازدیګر مونځ تکبیر وشي بس خبره ختم شي نو دې ورځو کې ذکر راغلی دی دې ورځو کې روژې راغلی دی دې ورځو کې هر عبادت خدای په بېشمار عبادتونو قبلوي دا زموږ ښکلی پیغمبر ویلی دی علیه الصلاة والسلام بیا دې کې خدای یو 2 عمله مقرر کړي دي یو حج دی د بیت الله شریف هغه د عرفې په ورځ پوره شي او دا باقي 3 ورځې ورپسې دي او یو قربانی ده قربانی په ټول امت ته او حج په خلک هغه کوي چې څوک هلته تلي بعضې علاقو کې بعضې خلقو بدعات کوي او یو ډله ده چې د ځان نه حجم کوي بعضې علاقو کې د عرفې پر چرته یو میدان ته روځي یا یو ډبه باندې ودرېږي او د حاجیانو سره مشابهت کوي نو دا په شریعت کې نشته نو درېدل او میدان ته راوتېدل دا صرف په عرفات پورې خاص دی دا چې څوک کوي بدعت کوي شریعت کې زیاتې او کمې کوي د ځان نه بل ځای چا دا ولاړه نو حکم شته او نه د صحابه او د سلف او پاکانو طریقه چرته قمقلو شیخانو جوړه کړې دویم یو ډله ده د بلوچستان طرف ته دې ته ذکري ډله وایي نو د هغې نور خرافات هم دي خو یو پکې دا چې هلته یو غر مقرر کړی دی هغې ته کوه مراد وایي نو په کوه مراد باندې را جمع شي وی دا زمون حج دی نو دا طریقې غلطی دی حج په خپل ځای کې فرض ده او بغیر د هغه ځای نه د حج تصور نشته نه هغه مقامات بل ځای شته نه بیت الله شته او نه منا شته نه مزدلفه شته او نه عرفات شته دویم عمل قربانی ده چې هغه د ټول امت سره تعلق لري خدای پاک وایي د قربانۍ په باره کې په هر قوم کې د قربانۍ رواج راغلی دی او هر دین کې ما قربانی مقرر کړ ولکل امت جعلنا منسکا هم ناسکو
هر امت کې او هر قوم کې قربانی راغله، زمون کې قربانی راغله. یو صحابي د حضور مبارک نه تپوس کوي وی مونږ کې دا قربانی څنګه ده؟ وی دا د ابراهیم علیه السلام د طریقې یو یادګار ده. سنت ابیکم ابراهیم، دا د ابراهیم علیه السلام په لومبي ځل خو ابراهیم علیه السلام زوی قربانی کاو، هغه خدای محفوظ ساته او دنه چې څومره امتحان اخیسته هغه امتحان نه پوره کړ. زویم غاړه بسته شو، پلارم غاړه بسته شو او خدای پاک ورته وی باس دغه امتحان اخیستل تا نو زیات نو، خو بیا به هر کال هغه د څاروي قرباني کوله. نو هغه طریقه د ابراهیم علیه السلام دین پسې نږدې طریقه هغه زمونږ د ښکلي پیغمبر ده. ان اول الناس بابراهیم الذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا. خدای پاک ابراهیم علیه السلام پس روان، یو د هغه خپل امتو او یو دا پیغمبر دی او د دې پیغمبر امت. ابراهیم علیه السلام ته نږدې په عباداتو کې او په طریقو کې او په احکامو کې هغه زمونږ د پیغمبر علیه السلام طریقه ده. دا هغه چې څه لقب و حنیف، هغه زمونږ ملت ته ملت حنیفي وایي. زمونږ مذهب کې قربانی ده. د قربانی حکم سره او قربانی په چا واجب ده او د کومو څاروونه ده، په کومو کېږي او په کومو نه کېږي او وخت یې کومه پوره ده. نو قربانی زمونږ په مذهب کې دا واجبه ده. واجب د فرض نه ښکته ته وایي او د سنتو نه پورته ته وایي. او عالمان د دې آیات تم ثابتوي فصل لربک وانحر، منځو که خدای ته او قرباني وکړه. دا د لوی اختر د ورځې حکم دی. اول مونږ دی ورپسې قرباني. او د دواړو جهانو سردار وایي چې خدای چاله توفیق ورکړي او دې قرباني ونکړي نو دې زمون مانځه ځای ته نه راځي، روکتی شي. دا قرباني دا د مالی عبادت یو شکرانه ده. په بدن هم د خدای عبادت کول پکاري او په مال هم کول پکاري. مال کې زکات ده، مال کې سرسایه ده او مال کې قرباني ده. دا خدای په مالدارو مقرر کړی ده چې خدای در سره دومره لوی احسان کړی دی نو ته مالی شکرانه م ادا کړه د دې خدای. هر څه خو د خدای دی. ته خو چې د مور نه پیدا کېدې بربند وې، یو پیسه هم در سره نه وه او چې ځې نه هم به بربند ځې او یو پیسه به هم در سره نی. دنیا کې خدای تا سره دومره احسان وکړه، د اندامونو نه علاوه چې مال یې هم درکړی دی او زیاتی دی د ضرورت نه، نو څه پکې د خدای په نوم د زکات په شکل کې، د سرسایه په شکل کې، د قربانۍ په شکل کې ادا کړه. او د ادا کولم داسې دي چې خدای داسې نه وایي چې دریاب ته وغورځوه. هغه دا چې خپل مسلمان رور فقیر محتاج دی ورکړه نو معاشره به هم کړي. خدای خو داسې عبادت ته خوښوي چې هسې عبث دی. معاشره پې ښه کېږي، د غریب پې روزګار برابر شي، هغه اونچ او نیچ کم شي او د مالدار او د فقیر محبت پیدا شي یو بل سره. او فقیر چې د نفرت په نظر مالدار ته ګوري او مالدار چې د سپک نظر باندې فقیر ته ګوري، اته خدای ختمي په دې طریقه د فقیر په زړه کې محبت پیدا شي او د مالدار په زړه کې ورورولي او همدردي پیدا شي، نو معاشره ښه شي. او چې نه مالدار اړوي ازان مړی او د فقیر تپوس نه کوي او دا فقیر زړه کې به نفرت د هغه سره، د هغه د مال سره، د هغه اولاد سره. او د مالدار په زړه کې سپکاوي وي چې دا په څه کې دی.
او تکبر ناکاره خبره ده. یا یو مسلمان ته سپک کتل دا خو سخت لوی جرم دی. که یو بد عمل انسانی معمل ته به سپک وی، انسان ته به سپک نه وی. ګناه ښه نه ده، خو کیدی شي چې دې توبه وباسي، کیدی شي چې دې په درجو کې ستا نه لوی شي. ډېر نیکوکار په آخر کې خراب شي او ډېر بد عمله په آخر کې خدای ښه. اعتبار خو خاتمې لره دی، نو سړی د خپله خاتمه باندې میریږي. او بل مسلمان که ډېر ګناهګار یې سپک دی ورته نه ګوري، کیدی شي چې خدای پاک توفیق ورته ورکړي. دې پوره یو خبر را یاده شو. یو لوی بزرګ دی د شام، مریدان ورسره و، دیم د روانو د دې لبنان په لار باندې حج له. نو چې سړی شام نه راځي په لبنان راځي یا په اردن، دا لارې نو لبنان کې عیسایان دي او شام کې پیران ډېر دي، نیک خلک. نو بس یو جینۍ ولیدله عیسایه، په هغه یې عاشق شو، مشر سړی. بس مریدانو ته وایي زه خو حج له نشم تللی، تاسو لاړ شئ، زما زړه خو په دې لاړ. هغې ورته وایي صاحب دا سړی ښځې سي، وایي نه زه پې عاشق شوی. قسم دی هر وخت یاره پکار ده د خدای د ذات چې زما خاتمه خرابه نه شي. هغې ورته په ژړا وایي نه بس زه نشم تللی. رڼا چې زما زړه کې وه رانه خدای واغېسته. زه په دې جینۍ عاشق. تپوس یې کوم هغې ته لاړه، جینۍ پلار به معلوم کړی دی، هغې ته وایي دا راکړه. خو په دو شرط یې درکو، یو دا چې ته به عیسایي شي، دی به دا چې زمونږ ګډې چیرلې او خنزیران چې کوم ساتلي دا به راله سره. ده وایي ډېره ښه. کافر شو ورته، او د هغې ګډې چیرلې خنزیران دوه قسمه، یو ځنګلي هغه خړي او یا دا چې شیري خلکو ساتلي دا سپینې. لبنان کې خنزیران ډېر خرڅېږي او غوښې د قصابانو ځوړندې کړي. ټولو کې لاړل، بس ګډې چیرلې به یې سرولی او خنزیران به یې سره. هغه مریدان لاړل حج له، حج یې وکړ او زارۍ به یې کولې، خدایه چې زمونږ په پیر صاحب باندې دا څه آفت نازل شو چې بیا پې راتلل. دې په هغې سیس کې وینې بیا چې راغله په ژړا، بس بیا یې توبه وکړله. او هغه سخر ته وایي زه خو مسلمان شم دوباره، که دا ښځه مې ما سره مسلمانېږي ښه پخه، کنې زه مسلمان، بس دا دې وي دلته. دا د خدای احسان و چې ښځه مسلمانه شو او ځان سره هغه بس ورته یې ما تعالی یو ځل درکړی، زه دا ستا دی په مذهب او بیا راو. نو د خدای ګورې عجیبه کار، دا زړونه د خدای په دست قدرت کې دي، یو ساعت کې بدلی را بدلی. نو سړی به یو مسلمان ته سپک نه ګوري، ممکنه ده چې د هغه ته خدای هدایت او یو لوی زبرګ باندې دې دوکه کېږي نه، بدګماني دې نه کوي، خو زړونه د خدای پاک په لاس کې دي. نو خدای دا قربانه او دا صدقې چې مقرر کړي دي دې باندې معاشره ښه کوي، او هغه اونچ نیچ او د تکبر خیال دا خدای د سړي نه وباسي. دا ستا مسلمان ورور ده. قرباني په چا واجبه؟ قرباني په هغه چا زمونږ په مذهب کې واجبه ده، ځکه حضور مبارک حکم سخت دی. نورو مذهبونو کې سنت ده، خو هغې هم کوي سنت، مطلب دا نه دی چې نه به یې کوي، خو د واجبو نه یې درجه لږه کمه وایي. د هغې مذهبو کې د واجب اصطلاح نشته،
یا یو فرض یا سنتی. او زمونږ مذهب کې فرض واجب سنت د واجب اصطلاح شته، دا یو منځه درجه د سنتو نه بره او د فرضو نه ښکته. نو زمونږ مذهب کې واجبه ده پچا په هر بالغ مسلمان سړي او په هر بالغ مسلمان ښځې چې مسافر ني او مالداري. په مسافر واجب ني او په مالداري څومره ده؟ نو شریعت وای چې سړي سره دې وخت کې تقریبا یو 6,000 روپۍ او د ضرورت نه زیاتې باغې کال تېرېدل ضروري نه دي. یا 6,000 روپۍ خو نقدې نه وي او د 6,000 روپو یو شي وي د سره زیاتي چې هغې ته د ژوند ضرورت نه پېښېږي، لکه پلاټ یې وي خالي، یا کور کې ورته ټیلیویژن د 6,000 یا ریډیو وي یا د ضرورت نه زیاته اسلحه وي. نو که یو بل شي ورسره وي او چې قیمت 6,000 ته رسي او د ضرورت شي نه وي، د ضرورت شي شریعت خوراک سیسته وای او د سکاک سیسته وای او د استوګنې سیسته وای، د عیش سامان ته ضرورت نه وای. نو د ده د جامو د ضرورت نه زیاتي، د ده د کال د خرچې نه زیاتي، د ده د استوګنې د ضرورت نه زیاتي. که سړي سره پیسې خو کور پې جوړی او عملا روان دی نو دی ضرورتمند دی. یا سړی سره پیسې خو واده تیار دی او واده پې کول غواړي او واجه ضروریات، نو دا په ضرورت کې داخل دی. واده په ضرورت کې داخل دی او کور په ضرورت کې داخل دی او د یو کال خرچه د دو د بال بچ او جامې دا په ضرورت کې داخل دی. نو چې د کال د جامو نه، د کال د خوراک نه او د استوګنې نه زیاتي پیسې ورسره 6,000 نو د باندې قرباني ضروري ده، که نارینه که زنانه او که کور کې ډېر کسان او که لږ. یو زنانه سره څه چونیمې تولې کالي وي دا به قرباني کوي، یا ورسره 6,000 نقدي روپۍ وي هسې پرتې دا به قرباني کوي. که 4-5 وروڼه په یو کور کې شریکي خو هر یو مالک د پیسو وي، که کاروبار یې شریکي او که جدی، که ترکاري شریکي که جدی، که کټوۍ او خوراڅکا کې یو یو که جدا وي، خو چې هر یو د خپلې برخې مالکي د 6,000 روپو یا زیات نو دی به قرباني کوي. یو دا ده چې ځان پلار یې وي او دوی ځان مالک نه ګڼي، دی وی پلار مالک. نو که مال د پلار ګڼي او ځان پکې صدار او شریک نه ګڼي نو به ټیک ته صرف په پلار قرباني ده، او کنه دی ځان حصدار ګڼي او دا وایي چې زما پکې برخه ده نو چې د 6,000 اندازې ته رسي نو په ده قرباني لازمه. دا 6,000 مې درته تقریبي اندازه وښودله، کنی په شریعت کې د حضور پاک د خولې مبارکې 200 روپۍ ذکر دي، خو هغه روپۍ خوس نشته، د چاندۍ روپۍ به وي او 3 ماسې 15 رتۍ او 6 حصه د رتۍ د 1 روپۍ وزن، نو دا 200 نه 52 تولې چاندي جوړیږي. نو که 110 باندې چاندي شي نن سبا نو تقریبا څه کم 6,000 روپۍ جوړیږي. مار ته 6,000 دا اندازتن وي، کنی 52 تولې د سپینو زرو قیمت چې چا سره او کم ځای کې چې دغه سره برابري. که یو ملک نرخ ارزاني نو بیا کم دی، او که یو ملک نرخ ګراني نو بیا پیسې زیاتې مقرر کوم پکار دی. اندازه د شریعت 52 تولې چاندي ده.
نو دا قربانی په نارینه او په زنانه او په دواړو واجب ده. دویمه دا چې د کومو څیزونو نه نو قربانی کې شریعت درې جنسه مقرر کړي دي. ګډې چیرلې، غوا، میخه او خان. سارانی څیز باندې قربانی نه کیږي، په اوسې نه کیږي، په ځنګلي غوا نه کیږي، په ځنګلي میخو نه کیږي. دا ځنګلي څاروي په افریقا کې ډېر دي، غواګانې، غټې غټې غواګانې او تیرخ کورونه او ځنګلي میخې او ځنګلي چیرلې په دې کوهستان کې ملاویږي او په ځنګلي شي نه کیږي. په وطني اهلي چې خلک یې ساتي په هغې کېږي. ګوډو چیرلو کې یو کال شریعت مقرر کړی دی او غواو میخو کې 2 کاله د عمر مقرر کړی او خانو کې 15 کاله. چې چیرلې او ګډه یا ګډه او چیرلې د کال نه کمې قرباني به پرې نه کوي. البته شریعت کې دا آساني راغلی ده که یو ګډ د 6 میاشتو ته رسیدلی یا د 6 میاشتو نه زیاتې، خو د ګډبنو د ګډانو د کال سره په قامت کې برابر یو په بدن کې نه بیا پې کېږي، کنې د کال نه به کم نه کوي. چې د ګډبنو ګډو کې خوشې کې یا د ګډبنو ګډانو کې او ستا ساتلې ګډ د هغې عمره ښکاري نه بیا پې کېږي، او که نه چې عمر یې کمي یا قامت یې وړوکي بیا به پې نه کوي. کوشش دا پکار دی چې د کال عمره ګډه چیرلې زنانه خو د کال نه کم نه کېږي. نه په عقیقه کې که سړی بچي باندې عقیقه کوي نو د قربانۍ څاروي به پې عقیقه کوي، د قربانۍ د څاروي نه کم باندې عقیقه نه کېږي. او قربانۍ کې کم از کم 1 کال. غواو میخو کې 2 کاله. غاښونه کېدل او نه کېدل ضروري نه دي. که غاښونه یې شوي او غورځېدلي یو څاروي نو که ډېر غورځېدلي لږ پاتې بیا به پې قرباني نه کوي، او که لږ غورځېدلي ډېر پاتې بیا پې کېږي. ښکرې که پیدایشي نه نو خیر دی، خو که غورځېدلي مات شوي که لږه لږه حصت ماته شوي خیر دی، او که د ویښ نه ښکر اوتي نو بیا پې قرباني نه کېږي. غوږونه که پیدایشي نی بیا به پې قرباني نه کوي، خو که پیدایشي واړه وي نو بیا پې قرباني کېږي. او که غوږونه یې پرې کړي شي نو د هر اندام چې 3 میسې نه زیاتي نقصانمند دي نو بیا پې قرباني نه کېږي. او که 3 میسې پورې سترګې ړندۍ خو 3 میسې پورې، غوږ یې پرې کړي خو 3 میسې پورې، لکې پرې کړي 3 میسې پورې نو کېږي. او که د 3 میسې نه زیاتي نه بیا به پې نه کوي. په خوار څاروي هم کېږي، خو دومره خوار نه چې قربانۍ ځای ته هم نشي تللی. او په پمنه هم کېږي چې لږ د څرمنې پمنه شوي، او که دومره پمن شوي لکه دا پمن سپی چې بدن یې وله خوار کړي بیا به پې قرباني نه کوي. د دواړو جهانو سردار وایي د قربانۍ وینه لازمکه ته نه رسېدلې چې خدای پاک دا قبوله کړي، او د قربانۍ د څاروي د یو ویښته په عوض کې خدای پاک یو نیکي ورکوي. نو چې څومره په یو څاروي ویښته زیاتي هغومره به خدای تاسو له نیکۍ درکوي انشاءالله. د خدای
خدای ستاسو غوښو ته محتاج نه دی او نه د خدای دربار ته غوښې سي او نه ستاسو وینو تویولو ته محتاج دی او نه د خدای دربار ته وینې ځي ستاسو اخلاص ستاسو ایمان ستاسو تقوا ستاسو د زړه محبت او په خدای په عظمت عقیده دا خدای ته رسي او خدای دغې ته ګوري دا نور خو صورتونه او شکل دی خدای ته ستاسو اخلاص خوښ دی خدای ته ستاسو تقوا خوښه موږ به ټول ځو که نه یو ځل او خدای دربار کې به پیشي زمونږ خو دا عقیده ده دا ژوند خو یو څو ورځو دی نو هغه لوی خدای دربار ته څه لېږل پکار دی که دا سړی